کله هم چې ابلیس لعین شیطان په یو انسان باندې په درو شیانو باندې برلاسه شي، دغه شیطان وایي چې زه نور دغه انسان نه څه نه غواړم. فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي وایي هغه درې صفتونه داسې دي چې کله هم په یو انسان کې راغلل نو پوه شه چې شیطان وغوښتل زه نور د دغه انسان نه څه نه غواړم، بس د دغه د انسان د ګمراهۍ دپاره همدغه درې شیان کافي دي. اولنی نمبر دا چې کله یو انسان ځان تر ټولو نه لوی او غوره وګڼي، په دنیا کې نور خلک ورته کمزوري ښکاري، ټول ورته ګناهګار فاسق و فاجر ښکاري، په صرف ځان ورته دیندار ښکاري یا ځان ورته په لوړ مقام کې ښکاري زه لوی شخصیت یم. کله هم چې دغه انسان کې راغی دا انسان د هلاکت سره مخامخ. دویم دا چې خپل نیک عملونه هغه ډېر ګڼي، کله هم چې عمل کوي دی چې ما خو هسې هم نور عملونه هم ډېر کړي دي، د کوم یو عمل هم چې دا نیک کوي دی داسې ښکاري چې ټولو نه نیک عملونه زیات